زما قابل قدر والاحترام حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، مداحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او دلته په دې مجلس کې موږ سره شریکو ډېرو زیاتو درنو عزتمندو مشرانو، نوجوانانو، کشرانو، رونو، د الله رب العزت انعامات او د الله پاک احسانات بشمار دي. ځکه خو الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي که تاسو دا نعمتونه زما وشمیرئ، الله فرمایي که تاسو دا نعمتونه وشمیرئ لا تحصوها، نو تاسو نشئ شمیرلی دا، تاسو د دې نعمتونو احسان نشئ کولی. د الله رب العزت بندگان یو، کمزور یو، عاجز یو، او د الله پاک احسانات، د الله پاک انعامات بشمار دي. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د شکرې ادا کولو توفیق نصیب وګرځي. ډېر نعمتونه دي د الله رب العزت، خو په دې ټولو نعمتونو کې یو لوی نعمت د الله رب العزت د طرف نه هغه د علم والا نعمت ته او د قرآن دولت ته زما عزتمندو. دا داسې لوی نعمت دی چې د دې متبادل نعمت بل نشته. چاله چې الله رب العزت د قرآن دولت ورکی او چاته الله رب العزت د علم ثروت ورکی، دته الله رب العزت د خیر په نظر باندې وکتل او د خیر په اراده باندې ورته الله رب العزت وکتل، نو ځکه ورته الله قرآن نصیب ک، الله ورته د علم په شان ته لوی دولت نصیب ک. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې بچو باندې چې دا بچی زمونږ استادو په دې مدارسو کې سبق ویل، الحمدلله آزادی طریقې سره او آزادی فضا کې په دې د الله شکریا ادا کو. الله رب العزت دې موږ او تاسو د ناشکرۍ نه وساتي. یو وخت داسې و یو زمانه داسې وه چې د دین او د علم مرکز مکه مکرمه و، مدینه منوره و، کوفه و، بصره و، بخارا و، سمرقند و، بلخ و، هرات و، بیا دغه حساب هندوستان، لوی لوی ښارونه د هندوستان دا د علم او د دین مرکزونه پاتې شوي دي. اوس الحمدلله په ټوله دنیا کې د علم مرکز، د دین مرکز، د قرآن عظیم الشان سرچشمه، د بشماره مدارسو، د بشماره خانقاهونو او د بشماره مساجدو د دعوت مرکزونو یو لوی مرکز هغه پاکستان دی. الحمدلله دا ما کومې نامې واغستې، بعضې خلکو بعضې ملکونو والاو نه به ناشکري شوې وه. تاسو په الله یقین وکئ چې هغه به داسې مجلسونو ته پسخیږي. اوس هم داسې خلق شته. ما ارزو که کوفه د علم لوی مرکز پاتې شوی دی، بصره د علم لوی مرکز پاتې شوی دی. امام عجلی رحمت الله علیه فرمای وی کوفه کې 4000 هغه صحابه کرام پاتې شوی دي
چې هغه د یو ځای او د بل ځای نه راغلي دي او کوفه خپل وطن جوړ کړی دی. د نورو وطنونو صحابه خپل وطنونه پرېښودل، راغلل د علم د وجې نه او د دین د وجې نه. کوفه خپل وطن جوړ کړ، کوفه کې پاتې شوي بیا خپل وطنونو ته نه دي تللي. دا وی 4,000 صحابه کرام دي. او هغه صحابه چې کوم په خپل د کوفی دي، د بصری دي، مثال په تور د خوشحال عقی دي، بغداد دي او د عراق دي، هغه بسوي خو شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی حفظه الله وعافاه ورعاه هغه خپل او سفرنامه کې فرمایي وې زه کوفه ته لاړم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسجد او مدرسې ته، چې په کومه مدرسه کې به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه درس او تدریس کو او پڑھائی به وپکې. وې الته هغه مدرسه نه و، په هغه مدرسه کې چې کوم مسجد کې خطیب او پیش امام و، وې هغه پسې مې منځو که هغه سره مې تعارف وشو. ما ته وی ته د کم ځای نه راغلی؟ مل چې زه د پاکستان یم، پاکستان حالات راته بیان کړو، حالات مې ورته بیان کړل، د مدارسو حالات. عالم سړی چې د عالم نه تپوس کوي خو د مدرسې تپوس پتی کوي، د مسجد تپوس پتی کوي، د امامت تپوس پتی کوي، د مقتدیانو تپوس پتی کوي. د مدرسو احوال راته بیان کا. وای ما ورته د دې د مدرسو احوال بیان کړل، د دې مدارسو نصاب مې ورته بیان کړ چې زمونږ دغه نصاب دی، په مدارسو کې دغه نصاب پڑھاو. وای یقین پر الله که چې هغه په جړا شو وي ښه دا نصاب اوس هم شته. غریب ته دام پته نه و چې هغه نصاب اوس هم په مدرسو کې پڑھاویږي. نصاب د کتابونو چې اکابر او مشرانو موږ له جوړ کړو هغه اوس هم په دې مدارسو کې پڑھاویږي. دام ورته پته نه و. زکل ناکله سوچ کوم کې دې شنه شکرې به دا خلکو غریبانانو. د پاکستان د جنگ یو بل عالم دی، لوی بزرگ عالم دی، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظه الله تبارک وتعالى. هغه د بخارا او د سمرقند سفر کړی دی، ډیره دنیا کې ګرځیدل دی، خو د بخارا او د سمرقند سفر کړی دی او د هغه احوال او حالات بیان کړي. هغه خلق زما عزتمندو مسلمانانو رونو، د قران عظیم شان د درسونو په سړان د شول په خدای یقین وکا دا سه آزاد فضا کې هغه وخت چې کله دغه ملکونه لا د روس او د رشیا نه آزاد شوي نو، ازادي ورته نو حاصله شوي او یا کال د اغوی زیر اثر پاتې شوی. هغه وختونو کې ذوالفقار احمد نقشبندی حافظه الله فرمایي وي ز التلاړما نو دا هغه خلکو مسلمانانو خپل بچو ته قران پاک ښکارا طریقې سره نشو خودلې چې چا سره به قران عظیم شان د قران پاک نسخه بیا موندلې شو په کور کې، نو داغه جیل سزا نه وګوري، جیل داغه سزا نه و، قید داغه سزا نه و، داغه د پر یو سزا و او هغه سزا و پانسی او قتل. بس ابا پانسی کېده باقاعده چې چا سره به کور کې د قران پاک نسخه موندلې شو مسلمان سره. اسلامی ملکونه دي خو د روس ظالم زیر اثر پاتې شوی او یا کال د روس ظالم زیر اثر قران پاک چا نشو ویلې. مسلمان پلار به مسلمانو بچو ته د قران پاک تعلیم نشو ورکولې. د قران پاک د تعلیم د پاره بچي چا سره استاد سره مسلمان استاد سره حافظ قران سره کېناو نو ای به د مصری توپ په باندې کېناو چې د مصری توپ زده کوي، ابې د درزي توپ په باندې کېناو چې د درزي توپ زده کوي، ابې د ترکاڼي او د بل صنعت په تور باندې هغه سره داخلو
دا غي په نوم به داخله او چې دغه صنعت او دا کسب او کاریګری زده کوي پټ په پټه به ورته قران پاک هم خود پټ په پټه ښکارا نو الله شکر ادا کوي زما عزت مندو دلته دا مدرسه ده 2 قدمه مخکې لاړ شي بل مدرسه ده 2-3 قدمه چې دا غینه مخکې لاړ شي بل مدرسه ده دا غینه چې هغه طرف ته لاړ شي بل مدرسه ده چې لک پسې دا چې لاړ شي بل مدرسه ده دې طرف ته چې لاړ شي هر طرف ته مدرسې الحمدلله ادا الله څومره فضل دی آزاد فضا کې په آزادي طریقې سره څه پابندي در باندې نشته اسلامي ملک دی آزاد ملک دی زه په زه د قران پاک درسونه او د دلته تقریبا وک کسان د قران پاک حافظان شول او ته کسان ناظره خوان دي په ناظره باندې ختمونه کړي یوازې دې مدرسه کې نه د شعر مدرسه کې نږدې مدرسې دا د الله فضل او د الله احسان وګڼو د دې نه قدرونه کو زما عزت مندو د دې نه شکرونه کو شکریا ادا کو الله رب العزت من تاسو د دې ورځو په ارمان کینا اسنه چې ناشکری را نه وشي به قدرې را نه وشي او د دې ورځو ارمانجن شو لکه دا هغه اسلامي ملکونو شانته دا خو د افغانستان د جهاد برکتو د مجاهدینو د قربانو نتیجه وا چې الله رب العزت هغه اسلامي ملکونو ته ازادي نصیب کړه زما عزتمندو مسلمانانو ورونو قران عظیم شان د الله رب العزت یو خپل کتاب دی معزز کتاب دی عزت او قدر او قیمت د الله سره دی او الله رب العزت د قران علم ارچاته نور کوي دا هغه چاته الله رب العزت د قران پاک پوی ور کوي چې چا کې د قران پاک د پوی د قران پاک د ذکر زی او د قران پاک د ذکر صلاحیت استعداد پکې قسمت او نصیب غواړي هر کس او ناکس هغه د قران پاک حافظ کیږي نه د قران پاک عالم کیږي نه حضور پاک فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین شابانه چې الله اراده د خیر وکي الله ورته اراده د خیر رسول وکي چې د خیر ورسوم نو هغه ته الله د دین پوی ورکي ار چاته نو زما عزتمندو مسلمانانو ورونو د بچو د قران پاک ختمونه وکړل دلته به ډېر د قران پاک حافظانی من تاسو الحمدلله مسلمانان یو قران پاک هم په ناظره باندې ویلې د قران پاک تلاوت پرې ندو د قران پاک تلاوت ته وخت ورکو د قران پاک ذکر ته ټیم ورکو او قران پاک باندې عمل تخپل کار وایو قران پاک د عمل لاندې راولو صرف وینا نه د ګوره صرف وینا او صرف ذکر چې چا سره د قران ذکر د قران ذکر دی عمل نشته الله دې مونږ تاسو داسې نه کوي حضور پاک فرمایي القران حجت لك وعليك وكما قال عليه الصلاه والسلام قران ستاسو لپاره حجت دی ستاسو فائدې لپاره او عليك یا حجت عليك یا ستاسو په ضرر باندې حجت دی ستاسو په نقصان او ستاسو په خلاف باندې حجت دی قران په دلیل ستاسو په خلاف قران به حجت ستاسو په خلاف باندې د قیامت پر ورځ باندې الله دې داسې نه کوي الله دې په موږ تاسو ته عمل نصیب کړي خطیب بغدادي رحمت الله علیه غم دا واقعا نقل کړي غم فرمایي دا روایت نقل کړي او امام بیهقی رحمت الله علیه په شعب الایمان کې دوی فرمایي وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 12 کال کې صرف سورۃ بقره یاد کړي وا څومره 12 سال کې صرف او صرف سورۃ بقره یاد کړي وا 12 کال ټیمه پیغسته خدا غو یادول خو بناسي نو لکه زمونږ تاسو د یادول شانتي بس یادو نور نه به پویګو نه په ترجمه پویګو نه په معنا پویګو نه په مفهوم پویګو نه راته دغه آیاتونو مسائل معلومي نه راته مستنبط شده احکام معلومي خدا غو یادول خدا شنو زما عزت پندو دا غو ذکر او یادول هغه به د معنا مفهوم ترجمه احکام او مستنبط شده مسائل او د عمل سره بو عمل سره
امام بیهقی رحمت الله علیه فرمایي وای چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سورۃ بقره ختم کړه نو یو اوخ راو غوښته اوخ ذبح کړه هغه په خوشاله کې یو اوخ راو غوښته اوخ ذبح کړه چې ما سورۃ بقره یاد کړه. او موطا مالک کی امام مالک رحمت الله علیه د عبد الله ابن عمر روایت نقل کړي داغه واقع او قصه نقل کړي داغه تذکرہ کړي. امام مالک رحمت الله علیه موطا کې فرمایي وای عبد الله ابن عمر په اتکاله کې سورۃ بقره یاد کړي و اتکاله کې خدا دا شي یادولو نو دا شي یادولو لکه زمونږ تاسو شانته نه ترجمه سره د مانو د مفهوم سره داغه دا مستنبط شده احکام او مسائل سره او د عمل سره یو ایت به د عمل لاندې راوستو نو بیا به مخکې بل آیات تتلو اته کاله اوس 12 کاله ګور ډیره موده ده. بهر حال الله دې موږ تاسو ته څنګه چې قران پاک زر زر یادو زبانی تور باندې الله رب العزت دغه حساب د ترجمه توفیق موږ تاسو ته نصیب کړي. د قران پاک درسونه قائم کو زما عزت مندو د قران پاک درسونو تکینو زې په زې اوس دی وخت کې دوري کېږي د تفسیر دورې زې په زې باندې کېږي نو د قران پاک الله را لګلې موتا ته دی چې موتا په قران پاک باندې الفاظ باندې ځان پوي کو او معنی باندې ځان پوي کو د قران پاک په مفاهیم باندې ځان پوي کو او د عمل کوشش وکړه. الله دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي. زما عزت مندو چې کله قران پاک د عمل سره عمل سره چې عمل ور سره نه نو به ګوره الله پاک قران پاک کې فرمایي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. علم شتا کتابونو باندې پوهه شتا قران پاک ذکر د قران شتا خو عمل نشتا. الله وی كمثل الحمار يحمل اسفارا وېدا پشان د خر چې کتابونه بار کړي کتابونه باري کتابونه یو ځای نه بل ځای ته وړي دا سه علم نه دی الله مونږ تاسو ساتي تاسو دا ذکر د قران پاک نه دی الله مونږ تاسو ساتي چې قران زما او ستا خلاف ثبات دلیلی حجت د الله په حضور کې زما او ستا خلاف حجتي دې علم سره د الله رب العزت مونږ تاسو ته عمل نصیب فرمای او چې عمل ور سره زما عزتمند مسلمانانو بیا د دنیا او د آخرت پرې د کامیابی ذریعہ ده د دوارو جهانونو د خوشحالو ذریعہ ده صرف د دنیا نه صرف د آخرت نه بلکې د دنیا هم د کامیابی ذریعہ ده صرف د آخرت نه صرف د آخرت د عزت ذریعہ نه ده بلکې د دنیا هم د عزت ذریعہ ده خو چې عمل ور سره عمل نډیر پاتې زما عزت مندو عمل کې ډیر کمزوري الله دې موږ تاسو ته عملم نصیب کړو سره د اخلاص نه. نافع مدنی رحمت الله علیه دا قرای عشرو کې قاری دی ښا قرای عشرو کې قاری دی نافع مدنی رحمت الله علیه تابعی دی د قران پاک مشهور قاریان دي کنه قرای عشره بیل دی قرای سبعه بیل دی دا قرای عشرو کې د نافع مدنی رحمت الله علیه نافع مدنی رحمت الله علیه بچ د قران پاک تلاوت کو نو د خلینه به خوشبو تلا نو چا ورته ارزو که حضرت وې تاسو د قران د تلاوت نمخ کې چکله د قران پاک تلاوت ته کینې نو تاسو خوشبو لګوي زکه تاسو د خلینه خوشبوزي ورته نه خوشبو مې چرته کتلم نه ده نه دا خوشبو ولی تلاوت په وخت کې تاسو د خلینه خوشبوزي. نافع مدنی رحمت الله علیه ورته فرمایي وېدام یو ځل نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام خوب کې وکړه څوک د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم وې امي خوب کې وکړه وې خپل خله مبارکه زما په خله باندې کې خدا تلاوت وکړه ان خله زما خپل کړه زما خپل کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نه بعد کې وای چې زکه تلاوت تکینم وای ز تلاوت کوم زما د خلینه خوشبو سي او یا کاله په مسجد نبوي کې د قران پاک تعلیم ورکړل مسلمانانو اولاد او د مسلمانانو بچو ته څومره
او یا کالا 70 سال نافع مدنی رحمت الله علیه الله او د الله رسول په هغه تلاوت باندې خوشاليږي چې د عمل سره یې ګوره ټیک ده بغیر د عمل نمدام اشرف علی تنویر رحمت الله علیه ته چا عرض کوته حضرت وی تسبیح میں لاس کی ذکر و اذکار کی مشغول ما ذکر و اذکار کوم خود ذکر و اذکار سره او د وظایف سره وظایف کوم خو بد نظری را نوشي دا ورته شکایت وک تنویر رحمت الله علیه تا زمون په دې صوفیه کرامو کې علماو کې تنویر رحمت الله علیه داغه تصوف داسې دی چې هغه به تعالی ډغ غټي ابا درته وي ته خو ډیر خې مړ وي زمونږ نه ستانه وي ډیر کمزوري خلق شته وي الله شکر ادا کړه او په دې صوفیه کرامو کې امام غزالی رحمت الله علیه دی نو هغه به درته بزرګان واقعات فلان کې بزرګ دا کولو فلان کې به دا کولو ته هیڅ شم نه ابا ډغ ورځي خو تنویر رحمت الله علیه تعالی حوصله درکې نه غوري وي ته ډیر خې وي نو تنویر رحمت الله علیه ته شکایت وکړه ورته بد نظری را نوش تسبیح را سره لاس کې د الله ذکر کې مشغول خو بد نظری را نوش انسان خو کمزور دی نو تنویر رحمت الله علیه ورته فرمایل پدیم شکر باسه چې دا یو اندام خو د الله په ذکر کې اخته ده کنه لګیا دی دا یو اندام چې جب او زبان دی دا خو د الله په ذکر کې مشغول دی کنه پدې دا الله شکریا ادا کا شکریا ادا کا دا غینه باندې الله من نه کی د بد نظری نه باندې الله من نه کی پدیم دا الله شکریا ادا کو زما عزتمند مسلمانانو ورونو ډیر علماء کرام قاریان حضرات د قران پاک حافظان امام قالون رحمت الله علیه امام قالون رحمت الله علیه قالون خپل نامه عیسی ابن مینا دا عیسی ابن مینا رحمت الله علیه د قران پاک قاری رہے مشهور قراء کې شامل دی هغه په وګونو باندې درونو داسې درونو په وګونو باندې اشه د قران پاک برکت ترته مخه داسې درونو په وګونو باندې داسې که خوا کې ور سره شپېلې غوول هغه بناوري دا بالکل ټپ ټپ باندې خو چې د قران پاک تلاوت به ورته شاګردان به ورته ناشته د قران پاک تلاوت په کو ابي اورېدو او د قران پاک غلطیاں به چې کوم شاګرد ورته او قران پاک قران به ورته ورو او کوم ځای کې به غلط شو سم دستی به ول فتح ورکړه د شپېلې आवाज به نه اورید د ډولکو باجو आवाज به نه اورید چې خوا کې به ورته ډولکی والے کېدل امام قالون رحمت الله علیه عیسی ابن مینا رحمت الله علیه خدا د قران پاک یو خپل اعجاز دی قران پاک شیخ ابو المعاویہ اسود یمانی طرطوسی رحمت الله علیه طرطوسی رحمت الله علیه دا یو بل لوی بزرگ تیر شوی دی د پسترګو باندې معذور طرطوسی رحمت الله علیه ابو المعاویہ اسود یمانی طرطوسی رحمت الله علیه پسترګو معذور دوریرو خو قران پاک ځان سره ساته پتاخ کې به قران پاک کې خوي د قران پاک نسخه نو د خادم چې بیرستو خادم شو هغه وی زرالم د حضرت زیتا وی د قران پاک نسخه خيوه بره تاخ کې د قران پاک نسخه خيوه ملو شم ادب سره کې ناستم تاسو مې وک حضرت تاسو خو معذور یې د قران پاک نسخه بل چاله خې د کنه ځان لوي نه وې دا راس خو ما چاته نه دی ویلې وعده ته واغسته و چاته بنوي زما په ژوند بچاته نه وي بیا خو بدر باندې خلق را مات شینو اوس برک دی دا چل دی واغه چل دی بیا خو د زبرګانو پس من ګرځو بس دې ته تکړیو دوا را تکوا دوا نو ته هم لک سکوا کنه نو په خپل هم لک سکول پکار دی کنه صرف د بل په دواګانو خو باندې مونږ بشاره نه کې کنه چې د بل په دواګانو د بل پته ما باندې ناشته لک په خپل هم څه عمل کوا کنه نو بیا خو برابر باندې مخلوق را مات شي
نو وعده یې واغسته چې دا راز ما اوسه پورې چاته نه دی ویلی او زما په ژوند کې به دا راز چاته نه وی. ابوالمعاویه رحمت الله علیه ورته وایي دا به چاته نه وی. وایي نه ویم. وایي زه چې کله قرآن پاک راواخلم قرآن پاک خپلې مخې ته کېدم وایي الله زما نظر ما ته واپس کړي قرآن پاک په نظر او په لیدلو باندې ګورم قرآن پاک او ویم او تلاوت کوم. دا د قرآن پاک اعجاز دی، د قرآن پاک برکت دی، د قرآن پاک معجزه ده. الله رب العزت ته موږ تاسو د قرآن پاک د فیوزاتو نه باراور وګرځئ. زما عزتمندو د قرآن پاک د علومو نه دی الله رب العزت موږ استاد سینې ډکې کي. یو شاعر وایي جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علمونه په قرآن کې دي خو د سړو د رجالو افهام او فهمونه قاصر دي. نور علوم اصل کې قرآن کې دي. قرآن د دې ټول علومو خزانه ده، د ټول علومو سرچشمه ده. الله پاک دې موږ تاسو ته د قرآني علوم نصیب وګرځي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو قرآن زده کوي په خپله قرآن پاک په بچو باندې زده کوي، په خپله د قرآن پاک د تلاوت اهتمام وکړو، په خپلو بچو باندې د قرآن پاک د تلاوت اهتمام وکړو. یو وخت داسې و چې د هر کور نه به خاص کر سحر وختونو کې سهار مونځ نه بعد کې به د هر کور نه به د قرآن پاک د تلاوت آواز راته. اوس داسې د فتنو دور دی، د فتنو زمانه ده. دا موبایل دی دا لویه فتنه ده چې سهار مونځ لا سلام هم نه ګرځولی بیا هم سودایي یو وړکې هم دا تلوسئ چې خدای دې موبایل کې بسئ بس همدستي موبایل کلک اورات پاتې وظایف پاتې د قرآن پاک تلاوت پاتې د طالبانو نه کتاب قتل پاتې علما پکې اخته دي. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. د قرآن پاک تلاوت زما عزتمندو مسلمانانو د قرآن پاک زده کړه د قرآن پاک تلاوت ته کار ووایو. قرآن عظیم الشان د الله رب العزت معزز کتاب دی چې چا قرآن له په خپله سینه کې او په خپله ډک کې ځای ورکړ. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی حکم یې کړی چې خپلو بچو ته 3 څیزونه ښایئ. خپلو بچو ته په طریقې د التزام سره 3 څیزونه ښایئ. 3 څیزونه، یو د نبی محبت، بل د اهل بیتو محبت او مینا، او دریم د قرآن پاک تلاوت. دا بچو ته ښایئ. الحمدلله د دې بچو والدینو دې بچو ته قرآن خود دا د دې علماو په برکت باندې، د دې حافظانو او قاریانو او اساتذه کرامو په برکت باندې، د دې مدرسې په برکت باندې، د مسجد په برکت باندې زما عزتمندو مسلمانانو ورونو ور پریخي خپل مهنت هم پریخي دي. من خلقو ته علما د اوزګار ښکاري، دا راته فارغ ښکاري خو څوک هم دې وخت کې اوزګار نه دی. او بیا علما حافظان د قرآن قاریان د قرآن خو شپه ورځ د قرآن پاک په درسونو کې مشغول. الحمدلله الله دې موږ تاسو ته هم د قرآن پاک درسونه نصیب وفرمایي. نو د دې والدینو د دې بچو حق ادا که. ختم نبوت ناڅ ویلې کېده، نظم ویلې کېده، څومره جذبې سره جذبه مو کته د ماشومان. دا د نبی صلی الله علیه وسلم محبت ته، داغه د اهل بیت سره محبت ته او مینا ده. او دا ځای په ځای چې الحمدلله مدارس قیم دي او ډلې ډلې ماشومان د مدرسو ته دننه کېږي، مسجدونو ته دننه کېږي. الحمدلله مازدیګر مونځو شي، ماښام مونځو شي او ډلې ډلې ماشومان په منډه منډه راوځي او یو شور یو غوغی. دا د قرآن پاک د تلاوت سره مینا محبت ته. حضور پاک چې فرمایلیو الله دې زمونږ او ستاسو ټولو نصیب وفرمایي. زما عزتمندو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شرح الصدور کې نبی د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه شرح الصدور فی احوال البرزخ والقبور د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب د شرح الصدور فی احوال البرزخ والقبور د برزخ او د قبرونو احوال او حالات پکې بیان کړی دي. قرآن شروع کوي که قرآن منس کې پاتې شو بعض خلک کوئی زما ذهن می کار نه کوي، سو کوئی زما جبل واړه ده جبه می نه روانېږي او دا چل کېږي دا چل شروع که الله به در سره مدد کوي. همت مردا مدد خدا. تاسو خپل همت وکړئ الله تعالی به در سره مدد کوي ان شاء الله العزیز. نو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه شرح الصدور کې یو روایت نقل کوي
وی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم مسلمان بنده قرآن شروع کی او قرآن سر ته ونه رسي، قرآن ختم نه کړی شي او د منځ کې ورته مرګ راشي، وفات شي، وی الله رب العزت قبر کې دته یو فرشته مقرر کې او دته قبر کې قرآن پاک خي او د قرآن پاک حفظ او قرآن پاک ورته زده کوي تر دې پورې چې د قیامت ورځ شي. دا به الله رب العزت د قبر نه، د قیامت ورځ به د قبر نه حافظ قرآن را پاسي. فرشته ورته الله مقرر کې قبر کې ورته قرآن خي، د قرآن حفظ ورته کوي. الله دې موږ تاسو ته توفیق نصیب وګرځي. زما عزت مند مسلمانانو ورونو، یو حدیث کې راځي بیا دا والدینو د پاره لوی سعادت ګوره. موږ تاسو بیا تلاوت ته اوسګاریږو یا بنو اوسګاریږو، سستی ډیره ده، فراغت شته، داسې نه ده چې شپه ورځ لګي بس. داسې یورپ خو نه دی او نه جاپان دی. خلک د جاپان قصې کوي، خلک د یورپ قصې کوي، دغه ملکونو قصې کوي چې یو منټ هم نه ځای کېږي او نه دي څوک پرېږدي او بس هلته به مسلسل کار کوي او کار او کار او کار او کار. دا خو الحمدلله اسلامي ملکونه دي، د هر څه دپاره الحمدلله خپل خپل وخت معلوم دی. هغه نه د عبادت وخت پېژني او نه د عادت وخت پېژني، خو نه د روزګار وخت پېژني، نه د خوب وخت شته هغوی سره. څه ورځې وده کېږي. حالان کې الله قرآن پاک کې فرمایي وجعلنا نومکم سباتا. شپه الله رب العزت د خوب دپاره را لېږلی او د شپې لږ خوب او ټولې ورځې د خوب نه زیات مفید او فایدهمند ثابتېږي. وخت شته خو سستي ده. قرآن پاک له وخت نه ورکوو، د قرآن پاک تلاوت له وخت نه ورکوو. زما عزتمندو دا هم بیا خوش قسمتي ده او سعادت دی چې ځکه په خپله کمزور یو نو دا ماشومان بچي خو مدرسو ته راځي الحمدلله. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و الله پاک فرشتو ته فرمایي چې د دوی دا عمل تاسو چېرته لیکئ؟ د دې بچو عملنامه خو نه ده جاري شوې. د دوی دا عمل چېرته، د دوی دا تلاوت چېرته لیکئ؟ د دوی دا منځونه چېرته لیکئ؟ عملنامه خو هله جاري شي، شروع شي چې کله بنده بالغ شي. الله پاک فرشتو ته فرمایي، حدیث کې راځي الله فرشتو ته حکم کوي د دوی دا اعمال، دا تلاوتونه، دا منځونه، ذکرونه، دعاګانې، دا مینه محبت قرآن سره وایي دا د مور پلار په عملنامه کې لیکئ، ستاسو په عملنامه کې لیکلی شي. زما عزتمندو مسلمانانو او قیامت کې یو حدیث ویم بس خبره بس کوم، خبر را نه اوږده شوه. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې څوک په بچي باندې په ناظره باندې قرآن پاک وایي الله رب العزت د هغه مخکیني او وروستني صغیره ګناهونه معاف کړي. معجم طبراني کې، معجم اوسط د امام طبراني رحمت الله علیه، هغه کې دا حدیث روایت کړی دی، علماو نقل کړی دی چې ناظره قرآن پاک په خپل بچي باندې وایي الله رب العزت د مخکینی او وروستنی ګناهونه صغایر معاف کړي او چې د قرآن پاک حفظ پې وکړي او د حفظ تعلیم ولا ورکړي. و الله پاک به د قیامت په ورځ باندې د قبر نه داسې راپاسئ چې دا مخ به یې د څوارلسمې د سپوږمۍ په شانتې پړقېږي او ځلېږي. او الله به د دې بچي ته وفرمایي، حکم به وکړي بچی راشه د قرآن پاک تلاوت شروع کا. نو بچی به د الله په حکم د قرآن تلاوت شروع کی، دی به یو یو آیت وایي بچی او الله رب العزت به د یو یو آیت په بدله کې د مور پلار درجې اوچتوي. ستاسو درجې به ورسره اوچتولی کېږي. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو اولادونه نیکان صالحان، د دین لوی لوی دایان، لوی لوی سپایان، قرآن خانه با عمل عالمان جوړ کړي. زما عزتمندو دا لوی دولت دی او لوی سرمایه ده. د استادانو ته د الله تعالی خیر د دنیا او د آخرت نصیب وفرمایي. د استادانو سره خپل تعاون جاری وساتو. ښه د چا مالی تعاوني، د مالی تعاون وسی، د چا د جانی خدمت وسی، مالی خدمت او جانی خدمتونه ور سره ان شاء الله وکړو. عمده پیسې وګوره، پیسې خو هغه چې د الله په دین باندې ولګي او دام ګوره په قسمت لګي، په نصیب او قسمت خاړي. ګوره د هر چا پیسې الله په خپل خوږ دین باندې او محبوب او پاک دین باندې نه خرج کوي. پاکي پیسې به په پاک دین باندې خرج کیږي. الله رب العزت زمونږ او تاسو مالونه او زمونږ او تاسو جانونه په خپل خوب او خوږ او محبوب او پاک دین باندې خرج کړي. الله دې موږ تاسو ته توفیق نصیب وفرمایي. دې مدارس سره ان شاء الله تعاون کو، جانی تعاون کو، مالی تعاون کو، کم دوستان مرګري تعاون کوي. الله مالونو، حالونو، اولادونو، رزقونو، روزګارونو باندې برکتونه کړي.
د استادانو په علم او عمر باندې الله برکت کړي الله د نور وسعت توفیق ورته نصیب فرمایا چې دا مدرسه نور وسعت بیا مو فراخي بیا مو مني الله پاک دې دوی ته د خپل مدرسې د پاره اسباب مهیا او ګرځولې کی حالات ورته الله مشاهد او ګرځولې کی خپل مدد ور سره الله رب العزت شامل حال او ګرځولې کی ما عرض کو چې عمده پیسې او غوړه پیسې خواغه د چې په داسې مدرسو کې ولګي په مسجدونو کې ولګي د دعوت په مرکزونو کې ولګي د تصوف په خانقاهونو کې ولګي دا پته به بیا هغه وخت کې لګي الله دې مونږ تاسو ته نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین